وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا العلماء فإنهم سروج الدنيا ومصابيح الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم علماء کرام، چارسدی مرکز د مشرانو د طرفنا زمونږ د ضلعې ټولو مدارسو د تشکیلونه شوي، خصوصا د دورې حدیث علماء کرامو ته موږ دې نه مخکې جامع اسلامي ته تللي وو، هلته هم خبره وشوه د شاه قدر د ارچل او چارسدي په اطرافو کې څومره مدارس دي او په هغې کې دورې حدیث کېږي. نو هغوی طرف ته مشرانو تشکیلونه کړي. زمونږ د دې ملګرو تشکیل دلته نعماني ته هم شوي، اسلامي ته هم. نو ستاسو په خدمت کې حاضري وکړه. زما محترمو، تاسو د علماء کرام دا د امت خواص یې. العلماء ورثة الانبیاء. علماء کرام دا د انبیاء علیهم السلام وارثان دي. تاسو سره د قرآن او د حدیث رڼا ده. حدیث کې راځي: اتبعوا العلماء فإنهم سروج الدنيا ومصابيح الآخرة. د علماء کرامو اتباع کوئ، تابعداري کوئ، مینه محبت کوئ، په صحبت او مجالسو کې ناسته کوئ، ځکه هر عالم په دنیا کې نور دی، د آخرت ستوری دی. نور چې ماښام ته یوځي نو تیاره راشي، که بجلي نه یو پیس نه جنریټر نه، نو موږ ته یو بل نه ښکاري. که بار وځو سړک نه ښکاري، کنده نه ښکاري، بریکر نه ښکاري، ویڼۍ نه ښکاري، دیوال نه ښکاري، دروازه نه ښکاري، ځکه تیاره جوړه شي. الله مکه که د کائنات نه عالم ختم شو، مدرسه بنده شوه، داسې د جهالت تیارې به راخورې شي چې بیا به موږ ته یو بل ښکاري. دا نن چې موږ پېژنو چې دا مې پلار دی، دا مې مور ده، دا مې تره دی، دا مې چاچي ده، دا ماما دی، دا مامي ده، دا جایز دی، دا ناجایز دی، دا حلال دی، دا حرام دی، دا د الله او د الله د رسول د اطاعت لاره ده، دا د نفس شیطان د خواهشاتو د اتباع لاره ده. د دې لارې انجام جنت دی، د دې لارې انجام جهنم دی. دا د دې عالم او د مدرسې برکت دی، دا د قرآن او د حدیث برکت دی، دا د قال الله او قال الرسول برکت دی. اهل القرآن اولیاء الله فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد والى الله. قرآن والا اهل القرآن دا د الله دوستان دي. دوی سره دوستي الله سره دوستي ده، او دوی سره دشمني الله سره دشمني ده. جبرائیل علیہ السلام نه پیغمبر علیہ السلام یو ځل تپوس کوي: ای الاعمال افضل لامتی، زما د امت دپاره افضل عمل کوم یو دی؟ جبرائیل علیہ السلام وفرمیل: العلم. علم ته یو عمل نه رسي، ځکه علم نور دی، رڼا ده، هدایت دی، د انبیا علیهم السلام وراثت دی، او د دین هر شعبه د علم محتاج ده، ځکه علم رڼا ده. ثم ایویا جبریل، ای جبریل که یو کس په خپل عالم نشي جوړېدی، زیارت العالم، د عالمانو زیارت کول، خدمت کول، مینه محبت کول، او دوی سره ښېګړې کول، د دوی په صحبت او مجالسو کې ناسته، دا بهترین عمل دی. او جبرائیل علیہ السلام وفرمیل: سراج امتک فی الدنیا والآخرة طوبى لمن عرفهم واحبهم والویل لمن انکرهم وابغضهم. ستا د امت دپاره ډیوه، لاټین، هدایت، رڼا په دنیا آخرت کې عالم دی. خوش قسمته خلک هغه دي چې علما یې وپېژندل او دوی سره مینه محبت وکړه، او بدقسمته خلک هغه دي چې ټوله دنیا یې وپېژنده خو عالمان یې ونه پېژندل. زما محترمو، دغه نسبت موږ تاسو ته الله رانصیب کړی، په دې د الله شکر ادا کړو. او ډېر خوش قسمته یې د سهار نه واله ماسپښینه پورې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو سره ستاسو نسبت دی، قال الله قال الرسول سره نسبت دی. او لږې ورځې پس به ستاسو دستاربندي وشي. دا خپل مشایخ په تاسو ته پټکي په سر کې، دا د مشرۍ نښه ده، دی باج عرب او د عربو تاج، د مسلمانانو تاج، دا به در په سر کې، او په سر به د شفقت او د برکت لاس کېږدي. دعا به درته وکړي او بیا به تاسو معاشرې ته ځئ.
نو څنګه چې د علماء کرام د انبیاء علیهم السلام وارثان دي نو د دوی ذمہ دارۍ زیاتې دي. بیا به بار په معاشره کې انشاءالله تاسو د دین خدمت کوئ او عالم به د دین د هرې شعبې نگراني کوي، سرپرستي وکړي. دغه کې د تبلیغ دا محنت هم دی په عالم کې شروع دی، په ټوله دنیا کې جماعتونه ګرځي او الله انقلاب راوست. تاسو ته ښکاري تقریبا 4 میاشتې مخکې په امریکا کې په نیویارک کې په یو مدرسه کې د بخاري شریف ختم وشو او هغوی د مفتي تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغوی نه ټیم اخیستی او اخري حدیث یې ورته آنلاین پړاو. دا د چا سمجھ کې چېرته راته چې په امریکا کې به مدرسه جوړي او په هغې کې به د بخاري شریف ختم وي. د افریقې په ځنګلونو کې الله مساجد مدارس جوړ، د یورپ په ملکونو کې مساجد مدارس جوړ شو او بیا دلته پاکستان کې مونږ تاسو ګورو دا مساجد، دا مدارس، دا علما، دا د قرآن حفاظ او دا بهترین قرا او دا د ځوانانو دا ګیرې، دا ټوپۍ، دا پټکي، دا د زنانو پرده، دا دستاني، دا جرابې، دا برقه، دا د دې ساده محنت برکت دی. د عوام دینداره شو، مشران د خپلو بچو تربیت هم شروع کړو او الله انقلاب راوست. دې وخت کې هر مسجد مدرسه ده، هر محله کې مدرسه، هر کوڅه کې مدرسه، د زنانو مدارس، د بنینو د بناتو مدارس، څومره عالمان په زنانو کې الله پیدا کړ. الله دې نور هم زیات کړي. نو زما محترمو دا د دې ساده محنت برکت دی. مولانا الیاس رحمت الله علیه په اخلاص باندې شروع کړي او د هغوی خواهش ته وي د زړه مې ارمان دا دی چې زما د دې محنت په هر جماعت کې 2 علماء کرامي او یو د قرآن بهترین حافظي، د جماعت یو سرتم عالم رواني، آخري سرتم عالم رواني او په منځ کې د قرآن حافظ رواني. دا مې د زړه ارمان دی او الله پاک د ارمان پوره په زرګونو علما هر کال په کال کې چلیږي او اوس هم ډېر په زرګونو علما کال کې روان دي. الله دې نور هم زیات کړي. او مولانا الیاس رحمت الله علیه به فرمایل دا کار چې ما شروع کړی دا مې د علماو دپاره شروع کړی، ځکه د عالم دعوت اصل دی. عالم چې دعوت چلی دا برای راست قال الله قال رسول بیان، د قرآن آیات به بیانوي یا به حدیث دا به بیانوي. او عام کس چې دعوت چلی نو هغه اکثر وی فرمای نو پته نه لګي چې الله فرمای که رسول فرمای، صحابي فرمای، تابعی فرمای، مشر فرمای، څوک فرمای، اکثر پته نه لګي. او چې کوم عالم دعوت چلی دی برای راست قال الله قال رسول نو هغوی به فرمایل د عالم دعوت اصل دی او دا کار ما د علماء کرامو دپاره شروع کړی او د مولانا یوسف رحمت الله علیه ملفوظاتو کې دي که چېرته د دعوت او تبلیغ محنت د علماو په سرپرستۍ او نګرانۍ کې کېږي نو د دې نه به هدایت خورېږي او که چېرته د علماو سرپرستي د دې نه اخوا شوه نو خدای مکه د دې نه به د هدایت په ځای به ګمراهي خورېږي. او مولانا جمیل صاحب نور الله مرقده د ریوان مرکز چې کوم امام پاتې شوي هغوی یو ځل فرمایل وایي د تبلیغ په کار کې د علماو نه بغیر لګېدل دا دوکه ده. زما محترمو زموږ ډېر ضرورت دی او دا زموږ ستاسو خپل کار دی. موږ به د دې نګراني کوو، سرپرستي به کوو او دا کوم قرآن حدیث هم زده کړو انشاءالله. نیت وکړو چې دا به ټول عالم ته رسو انشاءالله او د دین په هره شعبه کې به انشاءالله خپل حساب او د دین هر شعبه چې دا هغه به خپله ګڼو ځکه موږ د پیغمبرانو وارثان یو. دغه نسبت سره دا مشران راغلي دي او ستاسو خدمت کې حاضري وکړه انشاءالله چې فراغت نه پس خپل ترتیب به ورته جوړو، د درس و تدریس ترتیب به هم جوړو، د چا به امامتي، د چا به خطابتي، د چا به د بنینو مدرسې، د چا به د بناتو مدرسې، څوک به بل چا سره درس و تدریس کوي. خپل ترتیب به ورته جوړ کړو. یو کال به انشاءالله په تبلیغ کې مولد ځکه چې مدرسې ته به مونږ ته هغه طلبه کرام راځي چې په هغوی کې طلب وي لکه تاسو چې د لرې لرې نه راغلي او دلته دا سفر هم کړی دی او مسافر یو دلته قرآن حدیث زده کوئ. په دې معاشره کې داسې خلک شته چې هغه مسجد ته نه ځي، مدرسې ته نه ځي، عالم ته خوا ته نه ورځي، هغه بې طلبو پسې ګرځېدل. دا هم زموږ ستاسو ذمه داري ده. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتجول فی الطرق والاسواق، پیغمبر علیه السلام به ګشتونه کول په لارو کې او بازارونو کې. ومن خیمه الی خیمه، د حج په موسم کې د مینا په خیمو کې. ومن قبیله الی قبیله، د عربو په قبیلو کې. قال من یکویني، او آواز به کوم ماله به ځای څوک راکړي، ماله به ټکانه څوک راکړي.
ځکه بیت الله شریف نه خو ګیر چاپېره 380 بوتان پراته دي. په بیت الله شریف کې دننه بوتان دي او بیت الله شریف کې دننه نجومي ناستې پالونه ګوري او ګیر چاپېره په مطاف کې جواري شروع ده، بربند طوافونه شروع دي. من یقویني ماله به ځای څوک راکړي، ټیکانه به څوک راکړي، من ینصروني زما مدد به څوک وکړي، زما مرسته به څوک وکړي، زما ملګری به څوک جوړ شي. حتی ابلغ رسالات الله، زه به د الله پیغام تاسو ته ورسوم. فله الجنه، الله به بدله کې جنت درکړي. زما محترمو دا بار بې طلبو پسې ګرځېدل دا هم زموږ ستاسو ذمهداري ده. زما محترمو بیا چې په دې عالم کې موږ تاسو وګرځو، بار دنیا کې خو باطل په انتظار باندې دي، غیر تنګ شوي دي په کفر کې. تاسو ګورئ پاکستان کې خودکشۍ دونه عام نه دي، د ټولو نه زیاتې خودکشۍ په امریکا کې، په انګلینډ کې، په فرانس کې، استرالیا کې، دغه ملکونو کې خودکشۍ کېږي. ځکه دلته که یو کس تنګ شي او بېدینه نو راشي مسجد ته، عالم نه راشي، یو وظیفه راکړه، دعا راته وکړه، 2 رکعته نفل وکړي، د شپې تهجد شروع کړي، د قرآن تلاوت شروع کړي، دعاګانې شروع کړي. او غیر چې کوم دي هغوی ته خو دا لار بند ده، هغوی خو بوتانو ته سجدې کوي او ډېر بوتانو ته هم سجدې نه کوي. نو هغوی چې تنګ شي هغوی خودکشۍ کوي. نو غیر ټول په کفر کې تنګ شوي ده. جوماتونه لاړ شي، یو جماعت سره په زرګونو خلک الله اسلام ته داخل کړي، پوره خاندانونه اسلام ته را روان دي. او زما محترمو کوم جماعت چې د بار ملکونو ته لاړ شي په هغې کې عالم وي، نو خلک یې خبرې ته غوږ دي، ځکه عالم ورسره دی، دی چې دا څه وایي دا ټیک وایي. او چې کله عالم دي نو بیا هم الله مدد کوي. او د دې عام مسلمانانو په برکت باندې الله د انقلاب راوسته. خو دا ده چې نن سبا خو مدارس هم عام شو، علما هم زیات شو او قرآن حدیث عام شو. نو چې کوم ځای ته جماعت ځي نو هغوی ته تپوس کوي عالم در سره شته؟ نو د علماو ډېر زیات ضرورت دی، بارم او په ملک دننه. دلته په دې سیند کې پنجاب کې داسې ځایونه شته چې خلک الله نه پېژني، رسول نه پېژني، د خپل ژوند د مقصد نه دي خبر. د پنجاب کې ګوره نه د هوټلې په رمضان کې ښکاره چلېږي او خلک روژې خوري. نو دا ټولې زموږ ستاسو ذمهداري ده. دعاګانې به هم کوو انشاءالله او په الله باندې ځان قبول کوو انشاءالله. نیت وکړو چې کال به لګوو انشاءالله. ملک دننه به هم کار لګوو، بیا به بار ملکونو کې به انشاءالله کار کوو، محنت به کوو، مرګه پورې به انشاءالله د دین ټول خدمت کوو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. نو لږ نیت وکړئ چې د مشرانو ته ښکاره شي چې دوی درته دعا وکړي. لاسونه اوچت کړه چې کار به څوک نه کوي. الله دې تاسو ټول قبول کړي او ستاسو د اورېدل او ستاسو دا علمي سفر دا دې الله قبول کړي او الله دې درته اسانه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا ولګوئ نو د دعا تاسو دنترانه بکیده لولای کوونکی ستاسو د ټول پرې شاته پاتې دي یو څه او چې لا نو زه په څه کې د پاتې د کې په اړه مشال خبرو کولی شي او اخر کې موږ سره او څه